السلام علیکم. زه یم ترجدون. تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل ګورئ. نن به موږ د تاسو ته د قربانۍ د مسایلو باره کې کوم اخري قصې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره د دارالنصر فاونډیشن جنرال سیکرټري مالیات مولانا نوررحمان صاحب موجود دی. نو تاسو او هغوی منځ کې زیات رکاوټ نه جوړېږي. راځئ چې تاسو ته هغوی هغه مسلې وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني جنرال سیکرټري صاحب دارالنصر طارق جدون صاحب، تاسو ډېره غټه شکریا او مهرباني چې تاسو خپل قیمتي وخت دی هغه راکړو. نو دا زموږ حق دی انشاءالله چې کوم مسایل دي هغه موږ خپل عوامرونو ته، مسلمانانو ته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیانو ته هغه چې دا په ښه طریقه باندې بیان کړو. نو اوس موږ هغه مسایل بیانوو چې د قربانۍ دپاره کوم حصه داران دي، یعنې غټ سوري کې چې کله اوښ دی یا میخه ده یا غوا ده یا سنډه دی، په هغې کې کم سے کم د هغې دپاره زیات تر زیات چې نو هغه 2 کسان چې هغه شریک کېدی شي، 2 کسانو نه زیات چې دی هغه نه شریک کېدی. د 2 کسانو اخلاصي نیت چې دی هغه به ټول دا وي چې د الله رب العالمین رضا، چې هغه د الله رب العالمین رضا شي. که د یو هم نیت پکې دا وي چې زه غوښه چې دی هغه حاصله کړم یا غوښه چې دی هغه واخلم بیا هغه خرڅه کړم، نو دې ټولو قرباني چې دی هغه نه کېږي. دې دپاره د 2 واړو کسانو اخلاص چې دی هغه به ضرورت وي. او په دغې باندې حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه چې دی هغه فرمایي چې نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم البقرة عن السبع. موږ چې نو هغه قرباني وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غوانه. د هغې څو کسانو؟ 2 کسانو. قیل لابي محمد تقول به قال نعم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې نو هغه موږ د هغه نه تپوس وکړو ملګرو چې د دې نه قرباني کول چې نو هغه څنګه دي، او د 2 کسانو قرباني د غوانه دا چې ده جایز ده. برحال هغوی دغه قرباني وه، نو میخه شوه یا غوا شوه یا چې نو هغه غویه شو، اوښه شوه، دې کې 2 کسان چې دی هغه شریک کېدی شي. د ټولو چې نو هغه یا بهرحال 2 کسانو نه کم دي، مثال 5 کسان دي، 4 کسان دي، 3 کسان دي، هغه هم شریک کېدی شي. هغوی هم د دې نه قرباني چې دی هغه کولی شي. زیات نه زیات حد چې دی هغه 2 کسان دي. خو کله که مثال 3 کسان دي، نو د 3 واړو حصه چې دی هغه به یو شانتي وي. اوښ مثال په طور 3 کسانو الاړ کړو یا میخه الاړه کړه، نو 3 واړو کسانو چې دی هغه به یو شانتي وي. یا 3 کسان دي خو هغه 3 کسانو چې دی هغوی یو کس چې دی هغه وي چې زما پکې 2 حصې شوي، بل وي زما پکې 3 حصې شوي، نو دا 15 شوي. بل هم وي چې زما پکې 2 حصې شوي، نو هغه چې نو یو کس 3 حصې، بل 2 او د بل 2، نو د دې ټولو چې نو هغه 2 حصې شوي. نو څنګه چې بیا غوښه 2 تقسیموي، نو بیا 2 حصې جوړوي. یو کس چې دی هغه به 3 حصې دي، هغه 3 حصې واخلي، بل کس 2 حصې دي، هغه 2 حصې واخلي، بل کس چې هغه هم 2 حصې دي، هغه 2 حصې واخلي. د دغې دپاره چې د 2 کسانو دی یا د 5 کسانو دی یا د 4 کسانو دی قرباني دوی شریکه وکړه، نو د هغوی دپاره به خامخا دوی ترازو یعنې تله چې دی د هغې استعمال به کوي. تلې نه بغیر چې دی هغه به دا نه ویش کوي. که د سترګو په نظر باندې هغه دوی ویش کړه بیا هم صحیح ده، خو بهترینه ده ښه ده چې دوی تلې په وزن باندې چې دی هغه تقسیم وکړي. یا یو سړی چې دی هغه ځان دپاره یو حصه چې دی هغه ونیسله د قربانۍ، یو حصه چې دی هغه دغه کې ونیسي د حقیقي دپاره. هغه وایي چې زما یو حصه د قربانۍ شوه، یو چې دی نو هغه د حقیقي شوه، نو دی به د قربانۍ پیسې جدا ورکړي. مثال په طور 10,000 روپۍ حصه ده یا 15,000 روپۍ حصه ده، نو حقیقي هغه به جدا ورکړي 10,000 روپۍ. بیا به دته میلاویږي هم 2 حصې، یو د حقیقي او یو د قربانۍ. او نور چې څومره سره شریک ملګري دي هغې موافق هغوی ته به جدا جدا حصه چې دی هغه به میلاویږي. 2 نمبر د دې غوښې تقسیم چې دی نو هغه کېږي، نو هغه خو موږ ووایو چې په تلې سره چې دی هغه په خپل منځ کې چې دی هغه دوی د دې تقسیم وکړي. یا یو سړی داسې دی چې د هغه پلار دی یا نیکه دی هغه کله مړ کېږي او هغه دا وصیت وکړو چې زما د مال نه به قرباني وکړئ، نو دغه وصیت چې دی هغه نافظ کېږي، خو د مال په 3مه حصه کې چې څومره مال دی. مثال په طور یو سړی چې دی هغه مړ شو، 50,000 روپۍ هغه پاتې شوي، نو د مال د 3مې حصې نه که د 3مې حصې به وګورو، مثال د 50,000 3مه چې دی هغه څومره ده، که هغې نه قرباني کېدله نافظ کېدله، نو د دې باندې چې دی نو هغه قرباني به د 3مې حصې د مال نه چې دی هغه به قرباني وشي. بیا دغه قرباني چې هغه وصیت کړی دی، نو دا بچي دا خپلوان دا به یې نه خوري، د هغې به مکمل هغه چې دا به څه کوي، صدقه کوي. کور کې به هغه نه استعمالوي، هغې صدقه به کوي، ځکه هغه وصیت کړی دی چې زما د مال چې تاسو قرباني وکړئ، نو دا به څه کوي، دا به هغه تقسیم کوي، هغه به بهر ته چې نو هغه به وباسي. بیا 3 نمبر چې دی نو هغه داسې یو څه چې هغه قرباني اوس مثال په طور چې دی نو هغه وشوه، هر یو ملګري خپله حصه واخیستله، نو هغې په خپل منځ کې تقسیم دی. مثال په طور زما خپله قرباني ده، ما خپله حصه چې دی هغه راوړه، نو مستحب دا دی چې دغه قرباني چې کومه غوښه ما راوړه، نو د هغې زه 3 حصې جوړې کړم. یو حصه بیا ځان دپاره، او یو حصہ چې نو هغه د خپل رشتہ دارانو د پاره او درېمه حصہ چې نو هغه د غریبانو مسکینانو د پاره چې دین هغه
هغه بیا په هغه ټایم سره چې دی هغه تقسیم کم اوس که دغه غوښه چې دی هغه خپله قرباني ما هغه ټوله راوړه ټوله چې دی نو هغه ځانه استعمال هم کولی شم خو د مستحب پرېښودونکی شم مستحب دا دی چې دغه غوښه 3 حصې شي یوه ځان دپاره یوه غریبانانو دپاره یوه د خپلو رشتهدارانو دپاره بیا به دغه رشتهدارانو کې که مور پلار دي خویندې دي بچي دي دا ټول او که په دغه غوښه کې سید دی امیر دی مالدار دی غریب دی هر څوک دی دا غوښه د د قربانۍ د هغه خوړلی شي بیا دغه شانتې د دې سره سره د قربانۍ د څاروي څرمن شوه نو په هغې کې انتهایي کوشش چې دی هغه پکار وي چې کله څرمن وباسلی کېږي نو چې د هغې کې اسراف هم ونه شي او په هغې کې زیاتوالی اسراف دا چې هغه بس وي یاره بس دا هونس خیراتي شیز دی څوک د چړې خیال نه ساتي سوری کوي څوک څه غوسۍ نه په ښکلې طریقه باندې هغه وباسلی شي بیا که چېرې دغه څرمن صحیح وباسله د هغې حفاظت وکړي بیا دغه څرمن چې دی هغه دی په خپل استعمال کې راولي نو خپل استعمال کې دی راوستلی شي مثال په طور د اوبو بوکه ده جوړی دغه شانتې جانماز جوړی یا کټ وغیره یا دغه شانتې پوزی یا دغه شانتې څپلی پیزار وغیره دا جوړی نو دا د ځان دپاره استعمالولی شي خو که ځان دپاره بعینه څرمن نه استعمالی د هغې خرڅ کړي او خرڅ چې کړي مثال په طور په 1500 یا په 1000 روپۍ باندې او هغه روپۍ ځان دپاره نو اوس د ځان دپاره د ده دغه پیسې چې دا جایز نه دي کله د خرڅ کړه نو د خرڅولو سره دغه پیسې چې هغه بیا دی صدقه کوي بیا به نو هغه یو غریب کس هغه به ورکوي یا دغه څرمن چې دا څرمن بعینه دی څرمن ورکوي نو دغه څرمن که دی بعینه ورکوي نو هغه هر چاله دی ورکولی شي خو چاله به په اجرت کې چې دی هغه نه ورکوي اجرت چې دی هغه دا دی چې دله چا قصابي چې دی هغه د دې څاروي نه حلالې کو والله څرمن وباسله ټک ټوکي کو ورسره یا یو بل کس چې دی هغه راغلی دی د سره قرباني کوي نو دی بیا څه وکړي دله غوښه چې دی هغه ورکړي په اجرت کې نو که چېرې نیت د دا وي چې دا په اجرت کې نو دا قرباني د ده نه کېږي او دغه شانتې دا څرمن چې دی هغه ولله ورکوي چې دا ستا په اجرت کې نو دا څرمن په اجرت کې ورکول د قرباني ورسره نه کېږي نو هغه به د دې قیمت چې د هغه ورکوي نو د قربانۍ د زیات چې د هغه ورکوي مثال په طور ورځې ورسره واړوله 500 شپږ روپۍ دا دې ورته ورکوي دا په اجرت کې به وله نه ورکوي یا څوک خپل امام له ورکوي یا د محلي امام دی یا مدرس دی یا چې نو هغه یو چې نو هغه د بچو د سبق وي دی ولا په اجرت کې څرمن ورکوي چېرې دا زما د محلي امام دی دا به د څرمن ورکم نو دا هم د لپاره جایز نه ده چې دا څرمن هغه له ورکوي دا ولا په دې شرط ورکولی شي یاره زموږ مدرسه ده د هغه مدرسې کې زه دا چې دی نو دا ورکمه نو هغه به څه وکړي د ماشومان دي سبقونه به کې وي نو هغې ته به دا ورکړی شي هغې باندې به دې سبقونه مخې ته د هغوی خوراک ښکاک انتظام به پرې وکړي نو دا ډېره ښه خبره ده او ښکلې خبره هم ده چې یو څه چې دی هغه د کم غریبانان طلبا وي د هغوی دپاره چې دی نو هغه استعمال شي نو دا یو صدقه جاریه هم شوه یو د ده څه چې دی هغه په صحیح ځای کې د استعمال هم شو نو دا څو خبرې دي د دې سره چې نو هغه ضروري دي او انشاءالله که نورې هم داسې مسایل وي دا زموږ حق دی بالکل چې هغې ته موږ تیار یو په اینی ټایم به کم ټایم کې هم تاسو غواړئ نو انشاءالله موږ د هغې لپاره تیار یو هغه مسایل چې دی هغه موږ مخې ته چې دی نو هغه به ښیو ستاسو ډېره ډېره مهرباني ټولو ټولو اورېدونکو ته سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو مولوي صاحب ډېره مننه جزاکم الله خیره او تاسو خو د قربانۍ په باره کې خو دا 3 قسمونه زموږ تاسو ته راوړو بیا هم که تاسو څه قسمه سوال یا نور څه مسایل تاسو په کمنټس کې موږ ته هغه بیانول چې سوال کولی شئ انشاءالله موږ د مولوي صاحب نه تاسو به باقاعده پوره تفصیل سره هغه به بیان کولو کوشش کوو او په آخر کې دا خبره ده چې څنګه مو تاسو په لومړنیو قسطونو کې وي چې دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس پرې وکړئ او دا مخکې ته مرګ شیر کړئ د خیر خبره څومره خورېږي نو الله به موږ هغه به اجر راکړي جزاکم الله خیر